عظیم صاحب اوس بلدیاتي الیکشن بیا را روان دي د هغې دپاره ستاسو تیاریانې څومره پر امید یې د خلکو نه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نږدې حضرت علي زه ستا ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تا موږ له ټایم راکړو او بیا د را روان بلدیات په باره کې تپوس وکړو. انشاءالله تیاری خو زموږ 100% دی او په علاقه کې موږ ډېر خدمتونه کړي او انشاءالله قوم زموږ نه خوشحاله دی او موږ کوشش دا دی چې را روان بلدیاتو کې کوم سیستم عمران خان لغ کړلی پای کې موږ امید لرو چې انشاءالله موږ به د قوم نورم خدمت کوو او د قوم کوم مسایل چې دي هغه به انشاءالله را روان بلدیاتو کې الله پاک په حل کړي. د حلقه پی کې متعلق ترقیاتي کوم کارونه چې روان دي د هغې په حواله باندې څه وایي؟ ستاسو په یونین کونسل ارکوټ کې څومره کار شوی؟ زمونږ یو سی ارکوټ کې خاص کر بیا پی کې 8 سره زه تعلق ساتم. یو سی ارکوټ تحصیل سابقه تحصیل کونسلر یم که نه، نو په پی کې 8 باندې چې کوم کارونه شو دي نو لکه په هغې خو صحیح حساب نه معلوم. لکه زمونږ منسټر صاحب چې دی هغه ډېر زیات محنتي سړی دی او هغه چې کوم خپل محنت کوي نو لکه هغه ډېر زیات کارونه راوړي پی کې 8 ته. او بیا خاص کر بیا تا یو سی ارکوټ ووایي نو په یو سی ارکوټ کې اوس هم ډېرې غټ غټ ټینډر وشوې. زمونږ د نیلاګرام روډ پکې وشو، هغه 7 کروڑ روپو دی، اوس پرې 13 تاریخ شو دی. بیا سر باندې روډ کې 9 کروڑ روپو پکې شو دی، اوس ته 7 کروڑ پکې نور وشو. داسې د سپیردار روډ 7 کروڑ 8 کروڑ روپو هغه کار روان دی. کنډو روډ اوس ترکول شروع دي. زمونږ په یو سی ارکوټ کې لکه د منسټر صاحب محب الله خان ډېر غټ غټ کارونه روان دي او امید لرو چې نور هم دا درې نیم کاله وځي انشاءالله چې هغه به ډېر غټ غټ کارونه موږ له راوړي. نو عوام ته به څه پیغام؟ عوام ته به دا پیغام ورکوم زه د عوامو ډېر زیاته شکریه ادا کوم چې هغو په موږ اعتماد کړلی. په 2013 کې هم کړی په پی ټي آی، بیا په 2015 کې په موږ په بلدیاتو کړی، اوس په 2018 کې هم کړلی. نو د هغو زه ډېره زیاته شکریه ادا کوم. انشاءالله امید لرم چې زموږ نه طرف نه به عوام ته هم سم مسایل نه راځي، کارونه به کېږي، طریقې کارونه به کېږي، خو څه مسایل به ورته انشاءالله نه راځي. د هغو ډېره زیاته شکریه ادا کوم او ټول د الله خوشحاله ساتي. په مهنګایي باندې ډېر زیات خلک خفه دي. نو مهنګایي خو بالکل شته، مهنګایي نه خو انکار موږ نشو کولی، خو انشاءالله امید لرو چې 2020 به انشاءالله ښه رو رو دغه چې داسې دي چې هغه په کته روان دي. لکه اوس خوارۍ کې خواري چې څوک کوي، سریه په کته روانه ده، سیمټ روان دي، نور داسې غټ غټ شیزونه په کته روان دي. انشاءالله امید لرو چې د خوراک د سامان هم په 2020 کې امید لرو چې انشاءالله دا به ریټ برابر شي، کته به شي.